کله چې د مسلمانانو په معاشره کې مسلمانانو په کله علاقه کې دنه او په ملک دنه دا درې ګناهونه اجتماعي طور باندې شروع شي، د الله رب العالمین د عذاب او قهر د مسلمانانو په د معاشره باندې اجتماعي طور باندې راځي. الله دا خلک بیا په یو ځای رانیوي، په یو ځای باندې غرقوي، په یو ځای باندې هلاکوي، په یو ځای په الله رب العالمین په مختلف صورتونو کې دنه عذابونه راولي او الله رب العالمین په قهر کې دنه په مختلف صورتونو کې د خلک به راځي. یو په هغه کې دنه عزتمندو سودخوري ده، سودی نظام په کم معاشره کې، په کم ملک کې، په کم علاقه کې دنه چې مسلمان هم ځانته وي، کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله وي، د جنت امید هم ساتي، د الله رب العالمین د عذابونو نه بچ کېدو امید هم ساتي، د رب العالمین نه د رحمت او د رحم امید هم ساتي. دغه مسلمانانو په معاشره کې چې کله سودی نظام عام شي، سودخواره زیات شي او سود د لپاره یو نظام جوړ کړل شي، بیا د هغې د حلالولو د لپاره جایز کولو د لپاره یو نظام جوړ کړل شي، الله رب العالمین بیا په مختلف صورتونو کې د عذابونه راولي. زمونږ په دې ملک کې د سود دا نظام دا یو قانوني صورت اختیار کړی دی او لاندې د وړو وړو سودونو خبره خو به نه کوو. زمونږ په دې ملک کې دا نظام چې چلیږي په ټول د سود نه متاثره دی او په سودو باندې چلیږي شریعت. بیا د ملک نظام چې دی، د ملک واګې چې چا په لاس کې دننه دي، د ملک اختیارات چې چا په لاس کې دننه دي، هغه ظالمانو، هغه مجرمانو، د پاکستان بچي د پاکستان هر یو فرد په دې نظام سودی کې ورننوستلی دی. ما او تا، زما او ستا بچي، د قوم بچي، د قوم بچي، د قوم نسلونه هغه دا سود ورکوي او سود چاله ورکوي؟ سود چې دی هغه ورلډ بینک له ورکوي، IMF هغه قرضې ورکوي او بیا به سود خېجوي. زمونږ دا ملک چې کله نه آزاد شوی دی په دې باندې داسې یو خیرخوا او نیک انسان نه دی راغلی، هغه د عوام دپاره او د دې ملک دپاره څه خیرخواهي لټلې ولي، د دې قوم دپاره، د دې قوم د بچو دپاره او د اسلام او د مسلمانانو دپاره څه خیرخواهي لټولي. هر یو سړی چې راغلی دی د خپلې ذاتي فایدې دپاره، د خپل ذاتي مفاداتو دپاره قوم په هر مشکل کې، په هر پریشانۍ کې، په هر تنګۍ کې، په هر سختۍ کې، په هر بېروزګارۍ کې دننه او په هر یو ظلم کې دننه وراچولی دی. سودي نظام کې دننه د خپل مفادو دپاره پیسې راغستې دي، خپلو فایدو دپاره استعمال کړي دي او د قوم بچي چې کوم دی په سود کې دننه وراچولی دي. موږ الله رب العالمین ته دا سوال کوو او خپل رب ته خپله غاړه، خپله مرۍ ورته ازادوو چې الله موږ د دې سودو نه بري یو، دا په موږ باندې مسلط دی. ما او تا، زما او ستا بچي، د قوم هر یو بچی دا سود ورکوي. 15 کاله د دې ملک وشو، دا نظام دغه شانتې روان دی.